اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى الله عليه وآله وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبحت ثم كبرت فقال له تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله تعالى عنه حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول لے هغه او داغی نرستا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت جابر بن عبداللہ او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ داد بدرے احادیث دے کتاب کی نقل لی په یو مضمون باندې وغدا چې په قبر کې سزا شته په قبر کې خوشحالیان شته او هغه دا نه چې مستقل د قبر د خوشحالو ځای دی یا مستقل قبر چې دی نو هغه د خفګان ځای دی اصل ځای د خوشحالو او د خفګان جنت او دوزخ دی خدا قبر چې دی دا اولنې منزل دی یا د مستقل خوشحالی د پاره یا د مستقل خفګان د پاره مخکې احادیثو کې مول وستل چې په دې خبر کې د انسان نه د خپل عمل تپوس کیږي د الله د پیژندنې تپوس کیږي د پیغمبر د پیژندنې تپوس کیږي د قیامت د عقیدې تپوس کیږي په دې سبق کې یو واقعہ به طور خاص ذکر شوی دا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام داسې صحابی دی چې د متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت کې فرمایلیو چې د عزت او د خاطر په بنیاد باندې اهتز له عرش الرحمن د الله تعالی عرش چې نو د پوج باندې الته کې پاغي کې حرکت راغی خو دې باوجود حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې کله وفات شو نو صحابه کرام په اولاد دی په جنازه باندې صحابه جنازه وکړه او مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امام دی هغه جنازه وکړه خو دغه پیغمبر چې چا جنازه کړي صحابه چې چا جنازه کړي په خپل د شهادت په منصب باندې یو قسم پایز دی هغه چې کله په قبر کې خو دی شو نو پیغمبر علیه السلام په تیز ویل الله اکبر او ویل سبحان الله سبحان الله نیو صحابی چې تاسو کو د الله پیغمبر په نورو جنازو کې خو الله اکبر نه دی ویلې د جنازې د من بغیر او په نورو جنازو کې خو سبحان الله دا سره تعجب اظهار نه کړی دی کې دی ولې تعجب اظهار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې خبرې چې د قبر کې دا سعد ابن معاذ کې خو دی شو نو دا قبر داسې پر خپل دی وړه قد سراتنګ شو چې راتنګ شو ما وی چې دا معاذ ابن جبل نه بس څه چل شوی نو ما دا الله اکبر دخلینه وخت او سبحان الله می ویو الله تعالی بیرته خبر چې دینو کولاو نو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمای رضی الله عنه چې دا خو د سعد ابن معاذ قبرو چې داغه د پاره د الله عرش په حرکت کې راغلو او داغه د پاره د اسمان دروازې کولاو کړی شوی او داغه په جنازه کې او یا زر ملائک موجود وو نو چې داغه قبر راتنګ شو نو چې د ماو د شریف خان له قبر وسه صورت حالي نو چې زمون بس حالي حضرت اسماء د پیغمبر علیہ السلام خینه ده د ابو بکر لور ده د حضرت عائشہ رضی الله عنهما دغه حضرت عائشہ خور د رضی الله عنها او د حضرت اسماء بنت ابي بکر لس کاله د خپل خور نه مجره ده اغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملګری دی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مشهور صحابی رسول الله داغه مور ده په مکی کې د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړي دی د ابوبکر خدمت کړي ډېر خادمه زنانه داغه فرمایي چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې تقریر کو، په دې تقریر کې د قبر د عذاب باس شروع نو د قبر حالات بیانول. نو د قبر د حالاتو په اورېدو باندې په دې جمعات کې داسې چغې شوې، سلګۍ شوې. وی ما د یو ملګري ته وکته، نو ما ووی چې د خلکو ولې دا سلګۍ والې، ځکه چې د لرې ناسته وم، د زنانه په دغه کې په مانځه کې وروستی، د زنانو صفونه وروستی، د نارینهو مخکې. نو ما دا خبره سمه نه وه اورېدلی کیدی شي. نو ما د خپل خواته چې کوم سړي و د هغې نه مې تپوس وکړو چې هلکه داسې چلو چې د خلکو دونه چغې ووالې. نو هغې راته وویې چې بارک الله فیک، ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس مې ته وکړو. نو هغه راته وویې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته په خپله باندې وویې چې قد اوحي الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال. پیغمبر علیہ السلام نه چې مې تپوس وکړو چې د خلکو دا جړل ولې او دا د قبر دا تذکره دا تا ولې وکړه، نور کله خو د قبر په باس باندې دونه تقریر نه دی کړی، دا نن دې ولې دونه وکړو. نو هغه راته وویې چې اوس راته وحي وشوه، الله تعالی راته وفرمیل چې ګورئ د دجال د فتنې نه مخکې، د دجال د راتلو نه وروسته به قیامت قایمېږي، خو د هغې نه مخکې به په دې قبرونو کې هم تاسو باندې عذابونه راځي. نو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې کله مړی قبر ته نه نیستی شي، نو چې نیک عمله مړی الله تعالی وله په دنیا کې د اسلام د خدمت توفیق ورکړی او د اسلام د اصولو مطابق یې ژوند تېر کړی، نو چې کله دا د قبر ته نه باسلی شي، نو دی په دې قبر کې بیرته راپاسولی شي. چې راپاسولی شي نو دی وایي که در خوب نه راپاسېدم، نو دی داسې لوټه ګوري، اوبه ګوري، تپوس چې وشي هلکه څه کوې؟ وایي اوبه رالم لمونځ کومه، د مانځه ټیم دی، یعنې دونه هغه په آرام باندې. نو هغه ورته وایي اوس د منځونو ټایمونه نه دي ښه. نو وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم، دعوني اصلي. ابن ماجه کې دا حدیث نقل شوی دی. حضرت ابو هریره فرمایي چې مړی کله قبر ته نه نیستی شي، نو د مړي دوه حالتونه، یو هغه مړی چې نیک عمله مړی، نو چې کله په دې قبر کې د ملائک بیرته کینی د سوال جواب دپاره، نو په ده هېڅ یره نه من غیر فزع ولا مشغوب، هېڅ یره ترهه پې نه. نو تپوسونه ترې وشي او هغه جواب وله ورکړي، الله تعالی په خبره باندې کلک پاتې کړي. او دویم مړی هغې چې هغه په دنیا کې د خپلې خوښې ژوند تېر کړی، د ګڼکپۍ، حرامیتوب، دوکې، خیانت، د اسلام په نوم باندې، د انسانیت په نوم باندې، د ورورولۍ عزیزولۍ په نوم باندې یو بل له ډېرې دوکې ورکړي. نو چې هغه کله د الله تعالی په د قبر کې د ملایکو په ذریعه باندې راپاسوي، نو په هغه باندې به د نکیر او منکر د وجې نه انتهایي روب به یې ورباندې تپوس دې کوي، نو جوابونه به بوله نه ورځي. نو الله تعالی به د نیک عمله ته اول جهنم وښیي د هغې ملایکو باندې چې هغه جهنم دی ګوره ورته په یو بل څه پوزیشن دی. نو دی به ویرېږي، چې ویرېږي الله تعالی هغه ملایک به ورته وایي دغه دی دی و، خو تا نیک عمل کړی و، نو دا دی د دې دی ته الله راوستي، نو ګوره د هغې په دی الله تعالی جنت درکړو، جنت ورته کولاو. او چې کوم بدعمله سړی اول ورته جنت وښیي، وایي هغه یینې هغه ښکلې ښکلې محلات یینې، نو هغې ته دی وګوري، دی وایي که دلته مې ځای دی، نو وروسته ورته دا ملائک جهنم وښیي، هغه جهنم دی اوس ځای دی، ځکه چې تاله الله تعالی توفیق درکړه، تاله مزوج ژوند درکړه، تاله پیسه درکړه، تاله ځواني درکړه، تاله ورورولي عزیزولي درکړه، تاله قاموالي درکړه، تاله غټه ډله پارټي درکړه، نو تا هغه راواخېست او په ځان په هیرادي لپاره پسې کړه چې دنیا دې پې تباه برباد کړه، ګڼکپیانې دې ورباندې وکړې، د الله په حکمونو خلاف دې په دنیا کې ژوند تېر کړه، نو اوس دې هغه دی په جهنم کې ګوره ورته. دا مضمون د الفاظو د احادیثو موږ ووایو، الفاظ یې ورسره زده کولو خواري وکړو. وعن جابر، د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دی، قال دی وی خرجنا مونږ لاړو مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الى سعد بن معاذ، د سعد بن معاذ رضی الله عنه جنازه لام حين توفي، کله چې هغه وفات شو، فلما صلى، کله چې مونځ وکړو، نو صلی الله علیه و آله وسلم، نو وضع فی قبره، جنازه چې پوه شو، نو وضع فی قبره، کېښودی شو په خپل قبر کې، وسوي علیه، تختې پې کېښودی شي، نو سبح رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طویلا، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوږد سبحان الله ووایو، ثم کبر، بیا الله اکبر ووایو، نو فکبرنا، موږ هم الله اکبر په تیزه ووایو،
خو رسول الله ووایي صلی الله علیه وسلم چې موږ هم ووایو موږ ته پته نه وه چې ولې د جنازې سره کولې. نو فقیله چاته پوښ وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای د الله پیغمبر لم سبحت وکبرت د الله اکبر دی ولې ووایو د سبحان الله دی ولې وویلم. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لقد تضايق على هذا العبد الصالح پدې صحابي رسول باندې دا قبر را تنګ کړی شو حتی فرجه الله عنه چې موږ د الله اکبر او سبحان الله ویلا په دې دوران کې د الله تعالی دغه خبر بیرته کولاو کو. نو دا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی وان ابن عمر د حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هذا الذي دا خو هغه سړی او تحرک چې در پاره لقیدل او د په ژوند باندې العرش د الله کرسی وفتحت او د پیغمبر علیه السلام ویلو چې فتحت له ابواب السما د روح د پاره د اسمان دروازې کولاو کړی شوې وشهده او حاضر شیو د جنازې ته 70,000 من الملائکه او یا زر ملائک د په جنازې کې شریکو. خلقت زمه د تر خبر راتنګ کړی شو راتنګېدل ثم فرجانو د دنه بیا دا کولاو کړی شو. وعن اسماء بنت ابي بکر د حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها روایت دی قالت دا وی قام رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېدو خطیبا تقریر کوم فذكر نو هغه پر تقریر کې تذکرہ وکړه فتنه القبر د قبر د عذاب التي هغه یبتنو چې عذاب ولیکي فيها په دې قبر کې المرء سړی فلما نو کله چې ذکر ذلك کله چې پیغمبر علیه السلام د قبر بعد شروع کونو زج المسلمون وسنګېدل مسلمانان زج المسلمون پسنګا شو مسلمانان زجتن سنګېدل او په دې جمعات کې شور شروع شو د جلا د وجنه. خجی یو بل راوی دی هغه د دې حدیث کې لږ تفصیل نورم بیانوي هغه وایي چې حالت بیني و بین ان افهم کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې چغو چې د خلکو په جړا شروع وکړه نو اسما وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره بیا پوه نه شوم ځکه جړا ډېره وه نو د رسول الله د تقریر په الفاظو سمه پوه نه شوم. نو فلما سکنت کله چې دا جړا غلی شوه او پیغمبر علیه السلام تقریر بس کوم نو قلت ما اول لرجل یو سړی ته قریب مني چې یا د ما خواته اے بارک الله فیک ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې خوشاله کا الله دې په عمر کې برکت واچو دې پیغمبر علیه السلام څه خبره وکړه چې دې ټول جماعت والا دسي وسنګېدل. نو قال هغه راته قصه وکړه او بیا پیغمبر علیه السلام دسي ویل په دې تقریر کې پیغمبر علیه السلام دسي ویل موږ دا وجړل په دې چې پیغمبر علیه السلام په تقریر کې دسي ویل چې قد اوهی الیا ما ته وحی وشو وس انکم چې تاسو تفتنون تاسو به دغه کېږي دا ځورولی کېږي او عذاب به درکولی کېږي فی القبور په دې قبرونو کې قریبا من فتنة الدجال د دجال د فتنې نه مخکې. وعن جابر عن النبي صلی الله علیه وسلم او د حضرت جابر د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کی قال دی وی اذا ادخل المیت القبر کله چې مړی قبر ته ننیستی شي نو مسلت له الشمس په دې نور کې په دې ځمکه کې دا نور د ښکاره کړی شي په دې قبر کې ورته نور ښکاره کړی شي عند غروبها د نور د پرېوتو په ټیم کې تورداره په جومات کې ناشي تورداره کې کراچي دا دی د اکثر ویله کټیم نه وخت لري ودرېږي ځکه په ده ناوخت دی چې په ده ناوخت نو ټولو خلکو باندې بیا ناوخت دی. نو دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نور په پرېوتو وي نو فیجلسو نو دا مړی په دې قبر کې کینی او یمسحو عینیه سترګې مږي ویقول او وی دعوني ما پرېږدئ اصلي زه مونځ کومه نو جواب به ورته بیا میلاو شي چې دا نه مونځ ټیم نه دی ښه اوس بل ځای دی اوس په مونځونو باندې نه خلاصېږي اوس هغه تېر عمل باندې به سړی خلاصېږي. حضرت ابو هريره آخري حدیث دی حضرت ابو هريره فرمایي چې قال دی وی ان المیت مړی اذا یسیر الى القبر قبر ته ورسي نو فیجلس الرجل فی قبره من غیر فزع نو دا سړی کېنولی شي په دې قبر کې بغیر د یرې او بغیر د ترهې نه ثم یقال بیا ورته وویلی شي له دته
فیما كنت څنګه وې دنیا کې وخت څنګه تیر کړی فیقول دی به ورته وایي كنت فی الاسلام د سوچه مسلمانو ما نو فیقال تپوس به تې وشي ما هذا الرجل دا سړی پیژنې فیقولون هغه به وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ته چې کوم صفتونه کې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جاءنا بالبينات دراوړي موږ ته قرآن د واضح دلایل من عند الله د الله طرفنا فصدقناهم موږ ته رښتیا ویلو چې ته رښتیا وې موږ منلو ویقال له نو به ویلی شي دې سړي ته هل رأیت الله تا چېرته الله لیدلی نو بت پرست چې دي نو هغوی خو بوتانو ته خدایان وایي نو د مؤمن نه به الله تعالی تپوس وکړي هل رأیت الله دغه ملایک به تپوس وکړي هل رأیت الله تا په الله چېرته په سترګو لیدلی فیقول هغه به ورته وایي ما ینبغي نشي کولی لاحد څوک ان یره الله چې الله وویني په دې سترګو نو عقیده برابر شوه نو فیفرج له فرجة نو کلاو کړی شي دته دا قبر په پراخۍ سره قبل النار اور طرف ته فینظر الیها نو دا سړی به وګوري هغه اور ته یحتم بعضها بعضا چې دا جهنم به یو بل سم چقی دا جهنم به لګي یوی سبې په بله باندې سم زورونه کوي او چقی به فیقال نو به ویلی شي له دې سړي ته دې قبر والا ته چې انظر الی ما هغه دی ته هغه دې ته وګوره وقاک الله چې ته الله بچ کړی د دغې اور نه ثم یفرج بیا به کلاو کړی شي له دته فرجة څه یو کړکۍ قبل الجنت جنت طرف ته فینظر الی ظهرتها نو دا به د جنت تازګۍ ته وګوري په قبرې په خپل قبر کې وما و فیها هغه چې په دې کې دي فیقال ورته به وویلی شي هذا مقعدک اوس دې دا دی ریخه علی الیقین د دې مضبوط ایمان په وجه اوس دا دی وعلیه متا په دې ایمان باندې ته مړ وې وعلیه تبعثو په دې ایمان حالت کې به بیرته راژوندولی کېږي انشاءالله ویجلس الرجل السوء او ناکاره سړی په قبر کې کېنولی شي نو پتیان مشغوبا دی سخت یرب ترحه کړي فیقال له تپوس دې وشي فیما کنته څنګه وخت دې تېر کړی دنیا کې نو په یقولو دی ورته لا ادري پته راته نه وه خو چې چا به پورته ټوپ کو ما به ورسره ټوپ کو او بس چې چا به څه ویل ما به ویل ټیک دی ویل او زه به ورسره نیغ ولاړم فیقال نو به ویلی شي له دته ما هذا الرجل دا سړی پیژنې نه فیقولو ابو تو سمعت الناس ما به خلک اورېده یقولونه چې څه به ویل قولا وینا نو ما به م فقلت وقشانې ورته ویل چې چا به څه اوتې به ورته ویلې ما به م هغه اوتې به ورته ویلې فیفرج له فرجة نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سړي ته به قبر کلاو کړی شي قبل الجنت جنت طرف ته فینظر دی به جنت ته وګوري د جنت هغه دهرته هغه د هغې ته به وګوري خوشحالۍ ته او د ګلونو ته به وګوري فیقال نو به ویلی شي دته له دته انظر وګوره الی ما هغه دی ته صرف الله عنکا چې ستانه الله تعالی دا واړو ثم یفرج فرج له فرجة بیا به ورته کلاو کړی شي یوه کړکۍ الی النار اور طرف ته فینظر الیها دی به هغې کړکۍ اور طرف ته ګوري یحتم بعضها بعضا چې هغه کړکۍ چې هغه اور بچقی یو بل ویقال له هذا مقعدک علی شقی چې ستا یقین په الله باندې مضبوط نه و چې ستا په آخرت باندې مضبوط یقین نه و نو اوس د دقه ځای دی به ولا وعلیه متا په دغه عقیده مړ وې وعلیه تبعثو په دغه عقیده باندې به ته راپاڅولی کېږي انشاء الله که الله وغوښته په دې وجه د عقیدې ټیک کول چې دي نو دا ضروري دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې من ماته کوم سړی چې مړ شو وهو یعلم ان لا اله الا الله د هغه په علم کې وه چې الله تعالی نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نشته محمد علیه السلام د پیغمبر دی نو که دا چړاو که جبه یا بېهوش او مرګ چې راځي اکثر سړی بېهوشه شوی یا جبه کار نه کوي بل څه کار نه کوي نو چې د ده ژوند داسې تېر شوی چې د اسلام د اصولو مطابق تېر شوی نو که ده په ژبه دا کلمه وویله او که ویې نه وله د مرګ په ټایم کې نو دی یعلم د ده صرف یقین و چې الله تعالی نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نشته نو دخل الجنه پیغمبر علیه السلام دا به جنت ته دي په کار ده چې زموږ او ستاسو عقیدې خپل اصلاح وکړو او کوم فکر د آخرت د کامیابۍ دی هغه فکر باندې خپل ځان خپل ژبه ورباندې ولګو اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي یا الله زموږ د ټولو خاتمه د کامل ایمان سره وکړي نن متعلق مشهوره ده چې نور به تندر نیسي د نور تندر نیول چې دي نو دا څه کله خلک وایي دا پلانې ماما مړ شو نو پلانې مولوي صاحب پیر صاحب مړ شو نو داسې وشو یا دا چې پلانې کار وشو پلانې کار وشو دا د الله تعالی د نښو نه نښې دي او د خپلو ګناهونو په وجه باندې د ګناهونو د ډېروالي په وجه باندې د الله تعالی په نظام کې کله کله داسې انداز راشي چې خلکو ته یې ښیي نو نن د 7 بجو نه د 8 بجو پورې په دې دوران کې د نور رڼا به کمی د نور رڼا به په یو وخت کې بالکل ختم شي او د هغې ساینسي تحقیقات چې څوک هر څنګه کوي خو
خو دا زمونږ او ستاسو د شریعت حکم دی چې دا د الله تعالی د خفګان په صورت کې کېږي. دا چې کوم دی نو د ګناهونو د ډېروالي د کثرت په وجه باندې راځي. نو په دې وخت کې چې په جوماتونو کې کوم خلک سړي نو هغوی دې جوماتونو کې لاړ شي ځان له دې لمونځونه کوي، او دغه شانې زنانه چې هغوی دې په کورونو کې ځان له په خپلو مسلو باندې کښېني، ذکر دې کوي، نفلونه دې کوي، نور به راختلی ټیم به شوی نو هغه دې ځان له نفلونه کوي. او چې کوم خلک اوږده صورتونه ورته نه یاد، قرآن مجید دې په لاس کې راوالي او په دې مانځه کې دې دا قرآن مجید نیولی او په هغې کې دې اوږده روغه سپاره تلاوت دې په یو رکعت کې وکړي، او که هغه نه یې هسې دې تلاوت کوي، دعاګانې دې غواړي د خپل ځان دپاره د مغفرت دعا، د دې ټول امت مسلمه دپاره د مغفرت دعا چې څونه زمونږ وفات شوي میندې، پلاران، نیاګانې، نیکونه، استادان، شاګردان دي، ملګري دي، عام مسلمانان د ټولو دپاره دعاګانې غواړي. د 2 بجو نه وروسته بیا چې کوم دی د نور رڼا هغه به نن په نور معمول مطابق بدلي. نو دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، الله زموږ خطاګانې موږ ته معاف کړي، الله زموږ چې څونه کمزوریان دي الله موږ ته معاف کړي، الله په موټو صلاحیتونو کې زموږ برکت واچوي، الله زموږ د ټولو نه راضي شي، الله زموږ د ټولو نه راضي شي، الله زموږ چې کوم ګناهونه دي الله موږ ته پته ده چې دا ګناهونه کوو، الله تا پې پرده راچیلي، الله تعالی په دنیا کې دې پې پرده راچیلي، الله په آخرت کې پې پرده راواچوه، الله چې وسم په هغې په کولو باندې مه برکوه. یا الله زموږ په دې معاشرې کې ډېر ګناهونه چې دي نو هغه عام شوي دي، یا الله د ګناهونو زموږ ځوانان، زموږ نارینه، زموږ زنانه، الله هغه ټول چې دي نو هغه د دې نه بچ کړي، الله زموږ د ټولو نه راضي شي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار برحمتک یا رب. دې ملګرو چې